انا چې یو نوکره ده او نن سبا کرپوتي ده او دې وخت کې په دغه ملک کې او بیا په خاصه توګه بلوچستان په صوبه کې یو انتشار را پیدا کړی دی او بیا بهر ملکی میډیا هغې ته دومره کوریج ورکوي چې خیران به دې کي نو په دې هکله به زه د ځایي خلکو سره خبرې اترې او د مارنګ بلوچ چې کومه ده دا خو چې کوم دی دغه خپل د بلوچستان د خلک روچت کړي دي د پوج خلاف د ادارو خلاف نو دا خو داسې چې د بار ملکونو ورته دا فنډینګ کېږي پېښ شوی دې په وساطت باندې چې کوم دی دوی روچت شوي دي که تاسو وګورئ پېښ شوی داسې نور چې کوم دی دغه کې ظلمونه کېږي هر یو دغه کې کېږي د هغې خلاف اسم نه وایي دغه ټرین حمله چې وشوله په دغه کې هم دې څه نه دي ویلي بلکل ولې نه کوم چې ملک له نقصان ورکوي د پاک پوج خلاف وي د ادارو خلاف وي موږ د حکومت نه دا اپیل ده چې دې خلاف دې کاروي وشي او ښه سخته سزا دې ورکړل شي نو پوج چې کوم دی دا خو چې کوم دی د ملک دپاره چې کوم دی زموږ حفاظت دپاره ولاړ دي د قوم او دغه دپاره ولاړ دي چې دا پوج نه وي نن به چې کوم دی دا پاکستان هم خو داسې وایي چې د مارنګ یو دهشتګرده پوه شي حکومت ته مو اپیل کوو چې یاره په دې باندې تاسو خپل کاروایي وکړئ پوه شوې بلوچستان چې حملې مونږ ارسینو قتل عام کړنه ډېر د افسوس خبره ده مارنګ یو فتنه ده ځکه چې خو تاسو دې وخت کې بلوچستان وګورئ نو هغې کې دې خپل هغه کم خامي خلک دي هغې روچت کړي دي د ملک خلاف نارې هم لګوئ او تاسو وګورئ نو په دې باندې د ملک خرچه هم شوې ده تعلیم هم په دې ملک کړی دی ادارو کړی دی نن هغه جینۍ روچته شوې ده هغې ته مختلف ځایونو فنډینګ کېږي سټیټ چیلنج کول دا نه دي پکار او سټیټ له پکار دی چې خپل امپلیمنټیشن وکړي قانون نافظ کړي ځکه چې دا بار سړی روچتېږي دې نه مخکې موږ کتل نو درنې به کېدې د بار نه به خلک رالل زموږ اسلام آباد پې بند کړو نو ګوره دغه خو غټ چینلې دي او غټ ادارې دي د هغوی سوچ دی هغوی په یو ایجنډه روان دي هغه ایجنډه دلته چې کومه ده نو هغه د پاکستان د تباهۍ دپاره ده او هغوی بلکل دا کوشش کوي مارنګ له بلکل د هغوی رو ورکړي دی لارې ورکړي او هغې دا کورج کوي یعنې تاسو وګورئ روژه په خولې په فلسطین کې دا دی ماشومان زنانه مري شهیدان کېږي په هغې باندې بي بي سي خاموشه ده نور انټرنیشنل میډیا پې خاموشه ده ګرانو کتونکو تاسو د مارنګ والي سره خبرې اترې واورېدې چې دغه ځایي خلکه دغه غوښتنه کوي د ریاست نه او بیا د پاک پوج نه چې د دې په ضد دې بھرپور کاروی وکړی شي دا یوه دهشتګرده ده دې ته د بهر ملکونو نه فنډینګ کېږي او دغه کوم میډیا چې دا سپانسر کوي او دې ته د فلسطین یا د غزا یا په نورو مسلمانانو ملکونو کې چې کوم ظلم او بربریت او جبر روان دی هغه ورته نه ښکاري او صرف د مارنګ چې کوم دی نو هغه انسانیت ورته ښکاري مارنګ دې وخت کې په بلوچستان کې چې کوم انتشار پیدا کړی دی دا یې د دغه بهر ملکي ایجنټۍ په نوم باندې او هغوی په سپانسرشپ باندې چې هغې کې انډیا هم ده هغې کې اسرائیل هم دي او هغې کې نور مختلف بهرني لاسونه دي چې هغه زموږ د پاک پوج نه دې وخت کې ډډه کوي نو د دې خلاف چې کوم دی د ریاست پاکستان او بیا د پاک پوج نه دغه غوښتنه لري چې دې په ضد دې کاروی شي او نن 23 مارچ باندې چې کومې زبردستې غونډې شوي دي په دې باندې خو هم ځایي خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړئ